بسم الله الرحمن الرحیم. باب طلاق المریض دی خجی دا باب دی په بیان د مریض د طلاق. مولوی صاحب تر اوسه پورې د صحیح سړي طلاق بیان شو. سنی طلاق دی او کنه بدعي دی، منجز دی که معلق دی، سری دی که کنایي دی. نو سره ته د مریض د طلاق بیان کړي، چونکه اصل صحت دی، مرض خو وروسته راځي، ځکه هغه مقدم کړه. نو اول مسئله اذا طلق الرجل امراته في مرض موته طلاقا باينا فمات وهي في العدة ورثته وان مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. ما تلک برو ګوريږي اساني مسلې دي ښا. یو سړي خزله طلاق ورکړلو، طلاق رجعي، او خزله په عدت کې ده، او سړی وفات شو، بل اتفاق به خزله خاوند میراث وړي. دا مسله خو شوه، ها که عدت تیر شوی به نشي وړی. دویمه مسله که یو سړي ښځې له طلاق ورکو، دا کتاب والا ده اوس یې چې وایم باین یې ورکو، رجعي نه باین، او بیا په عدت کې ولا، او بیا خاوند وفات شو، دا لا په عدت کې ده، میراث به وړي که نه؟ نو موږ احناف وایو میراث به وړي ښځه ترېنه. ها که عدت ختم شوی بیا به ترې نه وړي. امام شافعي رحم الله فرمایي دواړو صورتونو کې چونکه طلاق باین ورکړی، نو دا خاوند د ښځې نه، دا ښځه د خاوند نه میراث نشي وړی. طلاق ورکړی شوی څنګه به ترې ویسي؟ پوه شوی بیا؟ ورته وګورئ. اذا طلق الرجل، کله چې طلاق ورکړي سړی خپلې ښځې ته فی مرض موته کې طلاقا باینا ورکړي، ځکه رجعي کې خو مسله اتفاقي د هغې ذکر نه کړه. فمات بیا دا ښځه خاوند مړ شي، وهي فی العدة، حال دا چې ښځه په عدت کې وي، ورثته میراث به ترې وړي. حنف وایي وین ما ته که چېرې دا خاوند وفات شي بعد انقضاء العدة، بس ته تېرېدلو د عدت نه، نو فلا میراث لها، ښځې له به میراث نه وي. امام شافعي رحم الله فرمایي لا ترث فی الوجهین، دواړو صورتونو کې به میراث نه وړي. ولې بره ګورئ، دا ښځه چې د خاوند نه میراث وړي، د دې سبب څوک دی؟ زوجیت. څه دی؟ او طلاق باین په وجه دغه زوجیت ختم شوی، نو د میراث د وړلو سبب او علت ختم دی، نو میراث به څه ویسي؟ که نه خوانې در نه کو، نو سر خوځوه که نه یار. لأن زوجیت چې دی قد بطلت، باطل شلو بهذا العارض په وجه باندې، طلاق باین په وجه. وهي السبب، هم دقه زوجیت سبب د میراث و، هم دغه وجه ده که نه. که ښځه وفات شي خاوند ته میراث وړی شي، دغه شان صورت کې طلاق باین یې چې ورکړی نه شي وړی، رسۍ به دي. ولې زوجیت ختم شوی. لا یرثو، خاوند میراث نشي وړی د ښځې نه کله چې اذا ماتت ښځه مړه شي. ولنا موږ د بره دلیل واوره ان الزوجیة سبب ارثها فی مرض موته. ما ته لږ بره وګورئ، ټول انتهایی عامه مسله ده، تر اخیره به چلیږي. قاعده ده مولوي صاحب کله چې سړی بیمار شي په مرض الموت باندې، ټول پوه شي په دې ټکي، مرض الموت تعریف وروسته را روان دی. کله چې سړی بیمار شي په مرض الموت باندې، په دې وخت کې د مجموعه ورثو تعلق د مال سره جوړ شي، څوک به یې نه شو، بس د ټولو ورثو تعلق د مال سره بس رالی. اوس که دا داسې کوي چې یو وارث، ګوره مرض الموت کې که څوک خپل مال چاته ټول ورکوي نشي ورکولی، ورثو حق جوړ شوی، بی ثلث پورې صحیح دی، زیات نه. دا ولې ورثو حق جوړ شوی، او دا سړی را پاڅېږي، د ښځې هم وارثه ده، د هغې هم حق جوړ شوی، دا طلاق ورکوي، او دا هغه د خپل حق نه حق ولا ختمول غواړي. نو حق د ښځې د مال پورې متعلق شوی، او دا طلاق ورکوي، حق نه ختموي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو شریعت د دا کار چې رد کوي تر څو چې عدت قایم وي، نه ختمېږي. پوهېږئ که نه؟ کومه دی؟ ولنا موږ د بره دلیل دا دی ان الزوجیت چې دی دا سبب د ارث دی د ښځې فی مرض موته، یعنی ښځه دا وارثه جوړېږي په مرض موت د سړي کې، دا زوجیت سبب دی. او زوج را پاڅېږي، قصد ابطاله، قصد کوي د دغه حق، د دغه سبب د ابطال، نو بس فیرد علیه قصده، په ده باندې به د قصد رد کېږي. که من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
پوهېږئ پې آخري ماده ده دغه شان صورت کې به د سړي دغه مقصد به د رد کوو فیرد علیه به د به رد کېږي قصد ده دومره به رد کېږي چې تا طلاق کې قصد د هغې د میراث نه د محروموالي کړی دی د دې دا حکم به لږ مؤخر کو نه محروموي لا ها چې عدت پورې چې عدت تیر شو بیا به ښځه محرومه شي که د هغې نه پس مړ کېدلو ښځې ته څه نه میلاویږي پوهېږئ که نه په کار خو دا وه چې فلحال ښځې ته څه نه میلاوېدلی که مړ شي یعنې عدت کې ویم څه نه میلاوېدلی خو تر عدته پورې موږ د ده دا باطلول وروستو کړه که بتاخیر عمل هغه دا چې موږ مؤخر کو عمل د قصد د الی زمان انقضاء العدت ته هغه زمانې د تېرېدلو د عدت ته ولې داسې کوئ دفعا للضرر عنها دې دپاره چې د ښځې نه ضرر لرې شي وقد امکنه او تر څو چې عدت باقي وي نو ممکنه ده چې موږ ووایو چې میراث یې دې ښځه ویسي او د هغې نه د ضرر لرې شي ولې چې تر څو عدت باقي وي نو د نکاح ځینې احکامات هم لا باقي نو ویلی شو چې نکاح شته نه میراث به وړي او چې عدت باقي وي که ځکه نکاح چې را فی العدت کې یبقا باقي وي په حق بعض الاثار په حق د بعضې اثارو کې لکه مخکې چا سره نکاح نشي کولی لمن کوحه ده خاوند د دې د خور سره نکاح نشي کولی یوې له په نکاح کې شته دی دغه شان کور نه وتلی نشي وغیره د ده د اجازت نه غیر فجاز نو جایز ده یبقا چې کله دغه احکاماتو کې نکاح باقي وه نو دې کې به هم باقي پرېږدو چې دا یې وارثه ده ښه یعنې سبب ارث لا شته دی زوجیت فجاز نو جایز ده یبقا چې باقي پاتې شي دغه بعض آثار په حق د ارث کې هم عنه د خاوند نه په حق د ارث د ښځه کې د خاوند نه بخلاف ما بعد الانقضاء حق عدت تیر شي اوس نکاح چورلټه ختم شي اوس موږ ته ممکنه نه ده چې موږ وایو نکاح په حق د ارث کې لا باقي ده او ښځه دې میراث ویسي داسې نه شو ویلی بخلاف ما بعد الانقضاء لانه لا امکان ځکه اوس امکان نشته دی اوس زوجیت د امام شافعي رحمه الله د دلیل نه جواب کوي هغه ویلي و چې سړی مرض الموت کی ښځه وفات شي سړی میراث نشي وړی چې طلاق باین یې ورکړی عدت باقي وي مسله کړې وه که نه خاوند ښځې له طلاق ورکړی باین له عدت باقي وي او سړی نه ښځه وفات شي نو سړی ته میراث د هغې جواب دا دی سړی ځکه میراث نشي وړی چې ښځه خو مرض الموت کې نه ده چې د سړي حق دې ورته متعلق شي سړی دی دویم سړی قصدن طلاق ورکړی دی سړی خو راضي دی ښځه غریبه راضي نه وه دې ته زوج فار ویلی کېږي ښځه ورته وایي زوج الفار فار معنی تختیدون کې د ښځې د میراث نه او زوجیت چې په هذه الحالت کې لیست بسبب لارثه دا خو سبب د خاوند د میراث نه دی انها د ښځې نه چې ښځه مریضه وي به داسې مسله وي خو بیا هم صورت دا دی چې بیا هم خاوند ته نه میلاویږي که ښځه مرض الموت کې او خاوند طلاق ورکړي او لا په عدت کې او ښځه وفات شي بیا هم خاوند ته میراث نه میلاویږي هغې کې هم لا ولې نه میلاویږي طلاق به نه ورکولی په رضا یې ورکړی بهرحال لیست بسبب زوجیت خو سبب نه دی د خاوند د میراث عنها د ښځې نه دغه حالت کې ها فیبطلو نو باطل بشي ارث په حق د سړي کې خصوصا اذا رضی به چې سړی پرې راضي وي چې زما نه د حق د میراث ختم شي ځکه خو طلاق ورکوي که نه پوهېږئ پهله کوم وإن طلقها ثلاثا بأمرها وقال لا اختاري فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترث فبرګوري شي ټول برګوري خاون ته ښځې وویل درې طلاق را لراکه خاون ورله درې طلاق ورکړه توجه یا خاون ښځې ته وویل که ځان له طلاق ورکې ورې که ښځې ځان له طلاق په خپل اختیار ورکو دوه یا ښځې خاوند سره خلع وکړله خلع په رضا یي ښه د دې بیان روان دی ښځې او د خاوند په رضا خلع وشوله په دې کې ښځه په عدت کې وه او خاوند وفات شو ټول اتفاق د ښځې ته میراث نه میلاویږي سم کې نه تاسو خبره پوه شوئ که نه ټول اتفاق د ښځې د میراث ولې دا خپله راضي وه که نه چې درې طلاقه راکوو ځان له خپله په اختیاري کې طلاق ورکو یا یې خله وکړه خو راضي ده خاوند فار نه دی ښه وإن طلقها که چېرې د ښځې له طلاق ورکو درې بامرها د ښځې په امر باندې او قال لها یا یې ښځې ته ویل اختاري فاختارت نفسها نو غوره کو ښځې نفس خاوند نه ځان جدا کو او اختلعت یا خله وکړله خاوند ښځې
منه خاون سره ثم مات به خاون وفات شو وهي في العدة حال دا چې ښځه په عدت کې وه او دا کارونه ټول په مرض الموت کې شوي ښه د هغه کیسه شروع ده لم ترثه میراث به نه وړي ښځه د خاوند نه ولې لأنها دا ښځه چې وه رضیت راضي ده بالابطال حقها چې زما حق دې باطل شي والتاخير مخکې صورت کې چې موږ د عدت تر ختمېدو پورې تاخیر کوو د ښځې د حق خو د ښځې د پاره و ښځې د حق نه چې دې ته ضرر نه وي دا خپل ځان له ضرر ورکوي والتاخیر چې موږ کوو یعنی خاوند طلاق ورکړی او د طلاق حکم موږ تر عدت په دې میراث په مسله کې تر عدت ختمېدو پورې باطل کړی و که خیلمي طلاق عمل نه کوو د ښځې د ضرر د دفع دپاره لحقها د ښځې د حق دپاره وان قالت که ښځې ورته وویل طلقني للرجعه طلاق رجعي راته راکړه ښځې ورته وویل په دې کې وله خاوند 3 طلاقه ورکړه نو ښځه خو په 3 ونه ده راځي که نه یار یو یاد کړی او خاوند څو ورکړه 3 او مرض الموت دی او ښځه په عدت کې د خاوند وفات شو اوس به څه حکم وي اوس به میراث وړي وجه څه ده توجه بره ګورئ اوله مسله مې کړې وه ښځه خو مقصد د ښځې دا دی طلاق رجعي راکړه زه به په عدت کې یم ته به وفات شي میراث بند نه وړمه مطلب یې دا و او سړي وله طلاق مغلظ ورکو او غواړي چې عدت کې او زه وفات شم چې میراث وینسي حق د هغې باطلولو که نه ابدې نه ورځي فطلقها 3 ورثته میراث به تې وړي ولې لأن الطلاق رجعي چې لا يزيل النکاح نکاح نه ځایله کوي نو ښځې خو ته نه وویلې چې ما نکاح مکمل ختمه کا نو فلم تکن بسوالها نو وه ښځه په سوال د طلاق رجعي باندې راضي په بدلان د خپل حق وإن قال لها في مرض موته دا غیر حاضر کسان څوک ذریعلی اما ته به سبایات که وإن قال لها في مرض موته كنت طلقتك 3 في صحة وانقضت عدتك فصدقته ثم قر لها بدين أو أوصالها بوصية فلا الأقل أكبر قريجي سړی په مرض الموت کې توجه ټول متوجه شي سړی مرض الموت کې دی ښځې ته وایي ما خو تاله طلاق درکړی و که نه مخکې نه یاد دې نه شي او دومره ټیم یې شوی دی چې عدت هم ستا تېر شوی دی ښځه ورته وایي او که نه یار طلاق هم دې راکړی و عدت مې هم تېر شوی زه پردی ښځه یم ښه به داسې کار دی ستا خو ما ماني که نه که خیل دي 2 لکه روپۍ قرض هم وه که نه خاوند ورته وایي ښځه ورته او که نه خو زما د دې مال لیواله ده ارامېتوب دې ته وایي ښه مرض الموت کې وارث دپاره اقرار د دین کول هم ټیک نه وي دا اصل کې چلي خو چونکې که دا یې ښځتوب باقي وی دا ټکې ټیک نه و دا اقرار نو اول یې ځان سره مشوره کړې چې داسې به ووایو چې طلاق مې مخکې درکړی دی عدت هم تېر شوی ته پردی ښځه یې راځه بس تاله به زه څه وکړم اقرار یا وله وصیت کول غواړي میراث کې چې د 10,000 روپۍ رسي وصیت وله وکړي ها دا 1 لک روپۍ مې دې ښځې له ورکوي ښځې له خو وصیت نه دی ټیک مړې دله ما دې له ما طلاق ورکړی و عدت یې هم تېر شوی هغې ویل او که نه طلاق یې هم راکړی و عدت تېر شوی دی وصیت وکړو نو دې صورت کې به څه حکم وي په خبره پوه شوئ که نه بیا واورئ خاوند مرض الموت کې دی ښځې ته یې ویل تا له ما طلاق درکړی و عدت دې هم تېر شوی دی ویاو بیا وله د دین اقرار وکړو چې ستا خو ما باندې 1 لک روپۍ دي میراث یې ته 10,000 روپۍ رسېدلو یا ورته وایي که نه مرض الموت کې داسې مري تاله زه وصیت کوم چې تاله د 1 لک روپۍ زما د مال نه درکړي حالانکې میراث کې 10,000 رسي حکم یې سره توجه امام صاحب رحمه الله رای مفتا به ده هغه وایي موږ به وګورو دا کوم وصیت یې کړی دی دا پیسې کمې دي که میراث کې ښځې ته کمې میلاویږي کمې دي کمې چې کمې وي هغه به ورکو او د اقرار د دین چې کم کړی دی هغه کم دی او که نه د میراث یې کم رسي کم چې کم دی هغه به ورکو ځکه که دغه دین کم و بیا به تهمت نه لګي چې دې دپاره طلاق قیسه وکړله یا وصیت کم و بیا به تهمت نه لګي خو جزیه ته بیا تهمت لګي تاسو نه رسئ بیا یو صورت واورئ بل صورت واورئ هلکه دویم ښځې ورته وویل ماله 3 طلاقه راکه توجه جي بس سړي وله 3 وړه طلاقونه ورکړه په دې ټول پوه شو مرض الموت کې دی ښه څه ورته ویل څو طلاقه راکړه 3 سړي وله 3 ورکړه بیا یې داسې وکړه چې ښځې دپاره اله عدت کې ده
او ښځې لپاره به اقرار وکړلو چې دې لازمه دې ماما 1 لک روپۍ قرض پورې دی یا یې ول وصیت وکړو زما د مال نه 1 لک ورکوي الله عدت کې را اوس حکم د ټولو دا د اتفاقي چې میراث او د وصیت دین کې چې کم کم دی قبه ورکو پته نه لګي دویمه مسله باندې پوه شوي که نه اوله مسله هم یاده وکنه هغه د چا رای و ما تاسو ته ویل د امام صاحب هغې کې د صاحبینو د امام ظفر رحیم الله رای دا دی چې وصیت هم ټیک دی اوله مسله کې او څومره دین دی هغه ټول هغه هم ټیک دی دویمه مسله دا ده ښځې ورته طلاق مرض الوفات کې ورته ښځې ویل ماله 3 طلاق راکه بې واورې د سره خاوند له 3 طلاق ورکړل عدت لا باقی دی خاوند ویل په ما 1 لک روپۍ قرض دی یا 1 لک روپۍ وصیت یې ورله وکړو دلته د ټوله اتفاق دی د صاحبانو او د امام صاحب یا د امام ظفر صاحب په دې کې بدله مسله ده څه وایي دي چې میراث او دین کې یا میراث وصیت کې چې کم کم دی به ورته ورکوو پوه شوئ که نه پې امام ظفر رحیم الله وایي دلته کوم وصیت یې کړی هغه ټیک دی کوم دین خبرې کړې د هغه بیا ویم که پوه شوې لکه ورته وګورئ لکشن وإن قال لها خزي تيويل في مرض موت كي في مرض موتي بخبل مرض الموت كي كنت طلقت كتاله وما طلاق در کړو کنه 3 دريوت في صحتي او خب روغوالي کې مې در کړو دا ټکه مې کنه ویلې وانقضت عدتك عدتم دې تیر شوی کړه فصدقت او کنه جی بالکل زفتانه جدا شوی ما اوس به بل چاله چې ته ورکوما ثم اقر لها به ولد خون اقرار وکي د دین او اوصایا وصیت وکي لا خزه د وصیت فلاح الاقل حکم دار دی خاون دی خزه ته ملاویږي اقل من ذلك د دین وصیت ومن الميراث او من الميراث او میراث کی دا امام سبرائی د مفتابه دی مسله کې امام ابو یوسف رحم الله امام محمد رحم الله ويجوز اقراره ووصيته دا خو ویلو کنه دمو مسله وورا وان طلقا 3 کطلاقون ورته 3 ورکړه فمرض الموت خپل کی داغه په امر سره ورکړه به ولا اقرار وکړلو بدین او سي وصیت او غیر بر د وصیت نو دلته اتفاق دی فلاح الاقل من ذلك دی خزي د بر با اقل ملاویږي د دین وصیت ومن الميراث په مقابله کې درمیان کې چې کوم قلوي په قولهم جميعا لازم د درې وړو امامانو راي دا دلته الا الى قول على قول ظفر دلته امام ظفر رحم الله وینا کم د دین اقراری کوي ټول باور کوي دلتم التم دلتم کوم وصیت کوي ټول باور کوي نه پیږي به کنه کوم له دور رسیدلو خا الا على قول ظفر فإن لها ذکر د بن زمانه دی خزر بار جميع ما ټول هغه بوت ملاویږي او سچ خاون له وصیت کړي دي و ما ټول هغه بوت ملاویږي چې خاون اقرار کړي به باغي وللان الميراث لما بطل الاكبر ګور امام ظفر رحم الله دلیل څه دی چې خاون خزل طلاق ورکو اول مسله کې دی آیا به دې دویمه کې دی طلاق ورکو کنه طلاق سره خزه د میراث نه محروم شوله کنه شوله میراث قصه ختم شوله زوجیت ختم شو چې کله خزه میراث ته محروم شوله وارثه پاتې نه شوله نو وسول وصیت هم ټیک دی وسول اقرار د دین هم ټیک دی ځکه دا اقرار د دین مرض الموت کې وارث لنه ټیک وصیت په مرض الموت کې وارث لنه ټیک دا خو وارث پاتې نه شوله قیاس ته شان تقاضا کوي خبره وتا لأن الميراث لما بطلان کله چې باطل شو په سوال لخذي نزال المانع مانع ختم شو من صحة الاقرارنا غ میراث کنه او د وصیت د سیادنا وجد قولهما في المسألة الأولى کی صاحبین مسله اولى کې ویل پوره بدین ورته ورکو پوره ود وصیت ورکو دا سیو کنه برګوري ولی التیدتم نشته کې غیلم وی خاون وی طلاق مم درکړې وې عدتم دې درشوي هغه وی او عدت شته او به خاون وفات شو نو دې صورت کې خو دې میراث هم نه ملاويږي تاسو سوچ دې میراث نه ملاويږي نه میراث قصه ختمه ده چې ختمه ده نو وصیت هم ټیک دی چې د مر نه مخکې وصیت کوي د دین اقرار هم څه دی ټیک دی وجه څه شو میراث قصه ختمه شوی زوجیت ختم شوی دی میراث هم دې نه شوړي ا دې دویم صورت کې خو عدت کې ده میراث قصه نه ده ختمه کنه نو وصیت هم ول ټیک نه دی او دین هم ټیک نه دی کم کې چې تهمت لګي ها چې کم و د میراث نه به کې تهمت نه دی به ټیک دی وګورئ کما دی وجه قولهما في المسألة الأولى كهو أنه لما تصادقا
هر کله چې ښځې او خاوند یو بل تصدیق وکړو رشته طلاق هم شوی دی عدت هم تېر شوی دی په طلاق باندې هم په انقضاء عدت باندې هم صارت اجنبیة دا ښځه خو اجنبیه وګرځېدله عنه د خاوند نه نکاح مکمل ختمه شوله چې اجنبي دپاره خو وصیت هم صحیح دی اجنبي دپاره خو د اوس انسان دی غټ شیطان انسان دی د اوس دا رمي دی دې دته چې ګوري پټ پټ چې دا وده دی ته مته وګوره غټ دوکهباز سړی دی تا رانیسمه دلې دې په دې کونه منډمه چې دله بیا خوب نه ورځي هلته به وکړي ته تاویږه را تاویږي وګورئ کوم ځای دی حتی جازه مولي صاحب نکاح ولې ختمه ده ګوره اقرار یې وکړو که نه طلاق مې درکړی ویاو عدت هم دې تېر شوی ویاو تصدیق وشو د یو بل د طرفه اوس خو دا ښځه بالکل اجنبیه ده تر دې د دې ښځې د خور سره نکاح کولی شي معلومه شول اجنبیه ده تر دې ښځې لپاره ګواهي هم ټیک ده حالانکې د خاوند ګواهي ښځې له نه یې ټیک نو پته ولګېدل اصل کې نکاح قصه ختمه شوې ده چې دا بس وصیت هم صحیح شو دین هم صحیح شو دی خو دې غر کا کومه دی حتی جاز له تر دې چې جایز د سړي دپاره ان یتزوجه چې نکاح وکړي اختها د دې د خور سره لنډه دا فن عدمت التهمتو تهمت ختم دی څوک دا نشي ویلی صاحبین وایي ښه چې اصل کې چل ول کوي ښځې له میراث نه زیات مال ورکول غواړي دا نشي ویلی ځکه عدت ختم دی نو الا ترى تړون خو نه که نه انه تقبلو قبلیږي شهادت د سړي ښځې لره او بله ويجوز ښځې له څوک زکات ورکولی شي هلکه نیشي دې صورت کې که زکات ورکوي هم ورکولی شي چې دواړه د تصدیق د طلاق او د عدت وکړي هغې نه بس زکات هم ورکولی شي معلومیږي نکاح څه ده ختمه ده ويجوز جایز دی وضع کېښودل د زکات فیها په ښځه کې زکات کېږي داسې معنی ورکول د زکات یار په خلاف د مسلې ثانیه کې ادیمه مسله کې خو ښځې ورته ویل طلاق راکړه د طلاق ورکړو ښځه لا په عدت کې ده که غیر وي څه کې ده اذن هلته نکاح قایمه ده لأن العدة ځکه عدت چې دی باقي دی وهي سبب التهمه لږ بر وګورئ توجه جي د مرض الموت کې چې دا خاوند ما ته ورګورئ ټول ښځې له طلاق ورکوي نو مقصد د خاوند دا دی چې ښځه د میراث نه اچھا جی بیا وکړئ مرض الموت کې چې دا خاوند د ښځې له طلاق ورکوي یا خو دا سوچ دی د خاوند او د دې ښځې چې ما د باره به زیات وصیت وکړي چې پیسې راته زیاتې میلاو شي او یا به ما د باره د دین اقرار وکړي چې پیسې زیاتې میلاو شي دا احتمال شته که نه شته که نه اوس دا نیت د ښځې او د خاوند دی که نه دی دا امر مبتن دی پټ کار دی پتې نه لګي نه لګي نو موږ اوس امور باطنه وکړي خو فیصله په دلیل ظاهره باندې کېږي دلیل ظاهره عدت دی چې عدت قایم و موږ به وایو دی ارامیتوب کوي څه کوي ارامیتوب کوي نو په دین او وصیت کې میراث په مقابله کې چې کم وقه به ورکوو یو طرف ته دین وصیت بل طرف ته میراث دی کې چې کم وقه به ورکوو پوهېږئ که نه او که عدت تیرو نو اوس به موږ وایو چې دغه مطلب یې نه دی ښه چې نه دی نو که اوس که دین کوم څومره دین دی ټول به ورته ورکوي څومره وصیت دی ټول به ورکوي پوهېږئ که نه پیار یو پیری به واورئ دې ښځې او د خاوند چېرته د ارامیتوب اراده کړې ده چې زیات اقرار راله وکړي او زیات وصیت راته وکړي دا اوس پتې نه لګي دا شی شوی که نه دی د دې دارومدار په چا باندې دی عدت باندې دی چې عدت باقي و موږ وایو چې دقه ارامیتوب دی او که عدت ختم و بیا به وایو موږ وایو نه دی پوهېږئ که نه بیا وګورئ وهي سبب التهمه دغه عدت د بقای عدت دا سبب د تهمت دی والحکم حکم چې یدارو دایر دی په دلیل د تهمت باندې ځکه تهمت پته نه لګي هغه څوک دی دلیل د تهمت عدت دی امور دلیل الشيء في الامور الباطنه يقوم مقامه ثم ماذا ولك 67 نمبر ماذا ولا 2 ولهذا يدار شرج ولهذا يدار على النكاح والقرابه دغه وجه د چې حکم دایر دی په نکاح او قرابت کې نو موږ دا ویل چې د حکم دارومدار په تهمت باندې دی حکم معنا چې اقرار د دین نه دی صحیح وصیت ښځې دپاره کول نه دی صحیح د دې حکم دارومدار دا تهمت دی نو چې دا تهمت و نکاح باقي و عدت و دغه صورت کې تهمت هم شته دی لہذا وصیت کول ورله یا د دین اقرار ورله کول صحیح نه دی
او چې کله تهمت نو معنا عدت ختم شوه دی بس به حکم هم نوي حکم څو هغه عدم صحت د اقرار او د وصیت اوس به دا حکم نه معنا اقرار به مرلسی کوي د دین او دغه شان وصیت کور لکی هم ټیک بوي نو دغه حکم د حکم دارو مدار چون کې تهمت دین وی ولهذا يدار على النکاح والقرابه دغه حکم مدعی روی په نکاح کې چې منکوحوي هغه د لپاره کشری اقرار د دین کوي او یا ورلا وصیت کوي نو دا بنور ورثو باندې ترجیح ده د تهمت دینونه د سي او دغه شان قرابت زوی د لپاره څوک وارث ته مثلا دغه شان د بلار د لپاره لور د لپاره د څومره ورثه چې دي هغه د لپاره اقرار کول په یو کس لپاره به اقرار کول د دین یا وصیت ورته کول دي کې ترجیح دغه ته بنورو ورثو باندې نو تهمت دي او که وارث نو او به ورلا اقرار د دین کولو او یا ورلا یا هغه بار وصیت کولو نو بس سیدا که تهمت نشته او دا معنی کیږي ولهذا يدار على النکاح والقرابه ترڅو چې نکاح موجوده ای خزي خوون یو بل لګوي نه سي کیږي او دغه شان قرابت زوی بلار لا او د بلار زوی لا گواہی نه سي کیږي وجه تهمت موجود ده او چې منکوح نه دیو بل وارث قریبی وارث نه نو به چون کې تهمت نشته نو یو بل گواهیم صحیح وي معنی هم ولا عدد في المساله الاولى مساله الاولى کې خو عدت نو که سات سوچ وي نو تهمت هم نشته ندی وجنه د دین اقرار او د وصیت کومه مساله ودا دوړ ټیک دی خزره بارا امام سیبوی ولی ابي حنیفه رحم الله في المسالتين او په دوړو مسلو کې ان التهمه قائمه تهمت قائم ده دوړو مسلو کې تهمت شته چې دیو چل ول کوي خزله اقرار بوجه یا د وصیت بوجه زید مال ورکول غواړي لان المراه قد تختار الطلاق قد خزه چې د کله کله طلاق ورکې دي د پر چې ما ته به وصیت په باب ما وصیت د مسلې په جزیت ملو شي او یا راته د دین اقرارو کې هغه د بوجه راته زیت ملو شي په طلاق راځي اصل کې دینه جواب دی چې دلته تهمت نشته خزه ته طلاق ورکول د غیر لپاره تکلیف دی وینا دلته مال ملويږي طلاق سے کار نشته اصلې سمري ځکه خزه چې لقد تختار الطلاق کله طلاق ورکې لئن فتح حدید بار چې کولاو شي باب د اقرار والوصیت او باب د وصیت په خزه باندې او يزيد حق او حق زید شي والزوجان قد يتواضعان على الاقرار بالفرقه او خزه خونم کله کله بده اتفاق کوي چې بس ټیک ده موږ به دا سی وایو چې طلاق مې هم درکړې ده اولی مسلې خبره کوي کا او عدتم تر شوی دی به بدل لا وصیت وکم یا بدل دین معنی اقرار وکما دی اتفاق کوي خور پسې صاحبانو بل مسله بیان کړي و چې د خور سره نکاح جایز دی بیان کړي و زکات ول ورکول شي اول صورت کیو لہذا اقرار يم ټیک دی خبره کړي و کنه نو اتفاق بدی کوي چې موږ به وې طلاق هم شوی عدتم شوی دی لہذا اقرار د دین او وصیت د صحیح شو خو بدی اتفاق نه کوي چې زبتاوي زبوي چې ما دې له طلاق ورکړې دي او به عدتم تر شوی دی او دې لپاره دا کار کوي چې خور سره نکاح وکم خور سره نکاح کې تهمت لګي نه پیږي به یا د زکات ورکول د بار دغه چل کوي چې موږ به دسی وایو چې ما خو دې له طلاق ورکړې دي لازم زکات ورکوم د څکر څو کوي چې راځي چې په دروغ اتفاق کوي به زکات درکول ټیک شي دا څنګه کوي اورا دیو کله کله اتفاق کوي په اقرار باندې د فرقت او د انقضاء عدت په دې باندې اتفاق کوي ولی ليبرها الزوج بماله چې دې لپاره چې دې لزیت ورکی خاون مال بری کی نیکی وکي د دې سره خاون په مال سره د زیات مال علی میراث یا د میراث په مقابله کې د میراث په مقابله کې وهذه تهمت فی زیادت دا تهمت په زیادت کې نه موږ مثلا مل درس وکړه چې میراث او دین وصیت کې شکم کم وقب ورکو نه که وصیت کم یا دین اقرار کم د میراث نه به باغ ورکول ته تهمت نشته فرددناها بس ردم کړل شکل زیادتو ولا تهمت فی قدر الميراث اب مقدار د میراث کې تهمت نو اغم صحیح کو وسراشه دا خبره می وخت کړي وا ولا موازعت نشتري عادتا بحق د زکات کې او بحق د تزوج کې یعنی دا څوک نه وي چې دې دوه اتفاق کړي چې طلاق ملاو شوی عدتم در شوی چې به زکات ورکی او یو له خور سره نکاح وکي او یو له گواهی ټیک شي
په حق د زکات کې او په حق د تزوج کې او د شهادت کې فلا تحمد بحق هذه الاحکام لہذا په دغه احکامو کې نکاح ختمه به حسابو رسې کنه خبره مانی او بولنی د میراث والا باب کې به ختم نه حسابو تاسو ګورئ د غزیه تلکشان ولهذا يدار یا صاحبانو دلته به وګورئ وهي سبب التهمه وهي دا عدت اصل کې عدت نه عدت چیرې د سبب د تهمت دی ښه صحیح شو عدت قایم دی تهمت شته چې دا خزله خاون زیت ورکول غواړي دا تهمت شته والحکم چیرې دا دایر دی په دلیل تهمت باندې دلیل تهمت څوک دی عدت دی ځکه تاسو وختي ما ویل د تهمت پته نه لګي د دې غرامي تو پته نه لګي نو چا باندې به حکم دایرو دلیل باندې دلیل څوک دی عدت دی اور پسې وی ولهدا دغه وجه ده چې دغه حکم دایر وي په نکاح باندې هم په قرابت باندې هم بچا باندې نکاح باندې او قرابت باندې نکاح باندې دا چې د خزي او خاون خپل منځ کې گواهی نه قبليږي لکه ولی تهمت دی یو بل تنه فور کوي خیالم دی کنه دارومدار بچا باندې په تهمت باندې دی او د ورور د زوی د پاره او د پلار د پاره گواهی نه قبليږي ولی تهمت دی اوس پوه شو لکه حکم دایر دی په نکاح او په قرابت مطلب باندې چې حکم دایر دی په نکاح باندې معنا ده چې نکاح خزي او خاون یو بل گواهی ځکه نه قبليږي چې تهمت دی پلار او زوی بل گواهی ځکه نه قبليږي چې